زموږ د ټولو کفارو سره په عقیده د توحید جنګ دی. موږ که جمهوریت نه منو، د هغه وجه دا ده چې جمهوریت کې شپېته پارټیانې، شپېته مشران، شپېته جنډیانې. صحیح سلو دا بغیر د منې بیا دا جنډۍ څه به هره جنډۍ چې منتخبه کله عوامو، ځکه د طاقت سرچشمه په جمهوریت کې څوک دي؟ عوام دي. نو چې هغو کومه یوه منتخبه کله، هغه چې کوم دی هغه بیا صدر وي، هغه به څه شي؟ هغه به بادشاه وي، هغه به وزیر اعظم وي. نو په اسلام کې دا دونه جنډۍ نشته، دونه پارټیانې او دونه کسان نشته. یو جنډۍ به یو خلیفة المسلمین به یو آئین به چې هغه قرآن و سنت دی. قانون سازی حق د چا دی؟ قانون ساز الله دی. د الله ما سوا نور څوک قانون سازی نشي کولی. دلته په جمهوریت کې قانون ساز څوک وي؟ جمهوریت پارلیمنت دی. دا پارلیمنت چې کوم دی هغه به دا پاسوي چې دا د الله قانون منو که به نه منو. د الله دا قانون به په ملک کې جاري کوو که به نه جاري کوو. که چیرې پارلیمنت فیصله وکړه چې دغه قانون به جاري کوو، نو بس بیا هغه جاري سو. او که دا فیصله وکړه چې دا نه جاري کوو، وینې حالات نه دي برابر، نو بیا به نه جاري کوي. نو چې څوک د الله قانون مجبور اوسو د بنده و دسخط لره، نو تو ووایې چې دغه الله چې کوم دی هغه ضرور بولې، که دغه پارلیمنت کې ناست کسان ضرور بولې، نو خو الله کمزوري سلو. نو ان الحکم الا لله، فیصله چا وي؟ د الله به وي. دلته خو فیصله چا لره ده؟ د عوامو لره ده، یا د عوامو هغه منتخب شده کسان لره ده. نو ځکه جمهوریت چې کوم دی دا کې قانون سازی بندگان کوي. د الله قانون د قرآن و سنت به هغه وخت نافذیږي چې پارلیمنت دسخط ورباندې وکړي. پارلیمنت دسخط نه ورباندې وکړي، د الله وحدانیت له دا خلک نه مني. بیا نو دا چې سلو دا پارلیمنت ته دومره قدر تقدس ورکول، دومره قدر اختیارات ورکول، دا د خدایي اختیارات دي. خلک نه په پوهېږي، دا جلا خبره ده. صحیح سلو. نو پارلیمنت چې کوم دی دا چې دا جمهوریت د اسلامي نظام نه دی. دا پاتې علماو کوشش کړی ولو چې دا مسلمان کې، نو چې هغه رقم جمهوریت کوم رقم علماو غوښتي هغه که په دې ملک کې جاري سي، نو به هم ګزاره وسي. اوس خو نوم د اسلامي جمهوریت دی، علما پکې لګیا دي چې کوم رقم علماو غوښتي په 1947 او 48 کې، یا د هغه مخکې چې کومه نقشه ور جوړه کړې وله، یا د هغه وروسته په 73 کې چې کوم علماو کوشش وکړي چې دا ملک به اسلامي جمهوریت جوړېږي. ټیک دی جمهوریت دی وي، خو د کفر لکۍ یې ځین پرې کړې تر خپله وسه پورې. اوس خو هغه شی هم نشته پکې. که څوک دا ثابته کړي چې نن په دې ملک کې هغه جمهوریت نافذ دی چې کوم علماو په 1973 کې غوښتي، یا په 1948 او 56 کې غوښتي، هغه جمهوریت اوس دلته نافذ دی، نو به هم موږ ومنو. دلته نه د 47 جمهوریت نافذ دی، نه د 73 د نافذ دی، نه د هغه څه مخکې، نه د هغه څه بعد چې کوم علماو غوښتي یا په کتابو کې لیکلي دي، د هغه یوه ذره هم دلته نه دی نافذ. نو بیا به هم څه دا وایي چې دا اسلامي جمهوریت، دا خو نوم خالي د اسلامي جمهوریت استعمالیږي. صحیح سلو. د دې کې صرف مسلمانان اوسېږي، دا هغه اسلامي نظام نه دی. دا صحیح سلو. نو دې نظام لره دا عقیده ساتل چې کوم علماو دې ته کوم جواز ورکړی و، که هغه رقم سم موږ یې منو، خو هغه رقم هم په دې ملک کې نه دی نافذ. نه جمهوریت هغه رقم نافذ دی چې سره کوم انګریزان غوښتي ولو، نه هغه اسلام هغه رقم نافذ دی چې سره کوم علماو مسلمانانو غوښتي. چټني سره کې جوړ سوله چې راځي کې انګریزان ته ښکاره کوي، وایي دا دې ګوره ستې رقم جمهوریت مې نافذ کړی دی، د اسلام یو شی نشته پکې. او چې علماو مسلمانان ته ښکاره کوي، ورته ورته ګورې اسلامي جمهوریت پلانۍ آئین کې مې دا تبدیلیانې کړي دي، دا تبدیلیانې مې کړي دي، پارلیمنت کې علما ناست دي، ازادي ده، مدارس دي، پلانۍ ده، دغه شان ورمخته کوي. هغه په دې خوشحاله کړي دي، انګریزان په دې خوشحاله کړي دي. صحیح سلو چې دې ملک اسلام کته نسي راکړلی، که راکړي د لال مسجد رقم انجام به وي بیا، یا که چا غوښتي د هغو انجام به دا رقم وي لکه د باجوړو، د وزیرستان د مسلمانانو. صحیح سلو. نو هغو ته مایتي بېغمه اوسېږي،
اور دلته مسلمانان ته هم وایي چې ګوره بېغمه اوسېږي. نو دا دواړه چې کوم دی هغه یې سرنخ کړي دي. نو دلته نه جمهوریت شته نه اسلام پکې شته. نو ځکه چې کوم څوک پر دې باندې سر ماتي چې دا د اسلامي جمهوریت دی دا پر غلطه باندې دي، او چې کوم څوک دا وایي چې دلته صحیح جمهوریت نافظ دی دا هم غلط وایي. نه اسلام پکې شته نه صحیح جمهوریت پکې شته.